ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو هرکلی کوم. د نن ورځې درس موضوع مو ده د 12م صنف بیولوژي مربوط د نبات عکس العملونه یا په نباتاتو کې عکس العملونه. نباتات هم لکه څنګه د حیواناتو په شان د هم ژوندي موجودات دي. ځینې عکس العملونه د ځان څخه ښیي، که څه هم ځینې حرکات نشي ترسره کولی. مثال د کیمیاوي موادو په مقابل کې عکس العمل، د رڼا په مقابل کې عکس العمل، او همدارنګه ترڅنګ یې د دې په دې 8م فصل کې به موږ د نباتاتو په وده باندې، همدارنګه د نباتاتو په ځینې حرکتونو باندې او د نباتاتو په هارمونونو باندې بحث کوو، خبرې کوو. لومړی راځو د نباتاتو هارمونونه یا نباتي هارمونونه. نباتي هارمونونه یا پلانټ هارمون. لومړی راځو د هارمون په هکله باندې عموما خبرې کوو. هارمون چې کوم دی دا یو عضوي کتلیستونه دي چې په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې دا د حجراتو په واسطه باندې تولیدیږي. په نباتات او حیواناتو کې فرق دا دی چې په حیواناتو کې د یوې حجرې په واسطه باندې تولیدیږي، د هغه ځای څخه حرکت کوي او د بدن په نورو برخو کې خپل فعالیت ښیي، یعنې ټولې برخې کنټرولوي. خو په نبات کې د یوې حجرې نه بلې حجرې ته مستقیما ځي یا په هماغه ساحه کې خپل فعالیت ترسره کوي. په حیواناتو کې، په عالي حیواناتو کې هارمون د یو سیستم په واسطه یا د غدواتو په واسطه باندې تولیدیږي، هغې ته انډوکراین غدوات ویل کیږي. انډوکراین ګلینډز. دغه غدوات چې کله دغه هارمون جوړ کړي نو د دې غدې څخه دغه هارمون وینې ته ځي او د وینې په واسطه باندې د هدف نسج یا ټارګټ ټیشو ته رسیږي. یعنی هارمون همیشه په ټارګټ ټیشو یا د هدف په نسج یا په هدفي حجره باندې خپل کار کوي. مثال په ډول وایو، په بدن کې پرولاکټین یو هارمون دی. پرولاکټین چې د نخامیه غدې په واسطه باندې افرازیږي نو د نخامیه غدې نه وینې ته ځي. که دا وینه څه هم په ټول بدن کې خپریږي، دا پرولاکټین هم ټولو برخو ته ځي، خو په یو ځای کې هم فعالیت نه کوي. پرولاکټین یوازې راځي په حیواناتو کې په برسټ یا په د سینو باندې خپل فعالیت ترسره کوي، هلته کې د شیدو تولید ګرځي، سبب ګرځي، یو ساحه باندې بل تاثیر نه غورځي. یا بل موږ وایو TSH یا تایراید سټیمولیټینګ هارمون. چې کله په نخامیه غده کې جوړ شي نو ټول بدن کې خپریږي، بیا هم بیرته راځي تایراید غدې ته چې دلته په غاړه کې ده، او د تایراید غدې د تنبیه سبب ګرځي او د تایراید غدې څخه د T3 او T4 د هارمونونو د افراز سبب ګرځي. نو موږ وایو چې په شي باندې هارمون په کم یو نسج باندې کار کوي، هغه نسج ته ویل کېږي هدف نسج یا ټارګټ ټیشو. یعنی هر هارمون دپاره په بدن کې خپل یو ټارګټ، یو هدف موجود دی، هماغه ځای ته ځان رسوي او په هغې باندې خپل عمل کوي او هغه مجبوروي چې تر څو هغه خپل عکس العمل د یو شي په مقابل کې وښیي. نو په نباتي هارمونونو ته راځو. اوس نباتي هارمونونه چې کله تولیدیږي نو د یوې حجرې نه بلې حجرې ته انتقالېږي او ډېر په کم الزت سره دي. یعنی الزت یې نسبتا دغه انډوکراین سیسټم چې په حیواناتو کې د هغې په نسبت باندې په دې کې کم دي. یوازې تر اوسه پورې 5 الی 7 هارمونونه پیژندل شوي چې په نباتاتو کې د نباتاتو وده، د نباتاتو عکس العمل او د نباتاتو حرکات یا ټراپیزم چې ورته ویل کېږي دا کنټرول نه نیسي. اوس راځو دغه هارمونونه چې په نباتاتو کې دي دا په څو ډوله دي. د نبات هارمونونه په عمومي ډول په 2 برخو باندې موږ ویشو. یو ته ویل کېږي د ودې هڅونکي هارمونونه او بل ته ویل کېږي د ودې مخه نیونکي هارمونونه. دغه پلانټ هارمون یا نباتاتو هارمونو ته فایټو هارمون هم ویل کېږي. که په کوم ځای کې ورسره مخامخ کېږئ د دوهم نوم دی فایټو هارمون. یا ورته ځینې کتابونو کې یا په ځینې ځای کې ورسره مخامخ کېږي PGR ورته لیکي، پلانټ ګروت ریګولیټر، یعنی د نبات د ودې تنظیمونکي، چې ځینې کوشش کوي چې وده یې زیاته کړي او ځینې کوشش کوي چې وده یې څنګه کړي، کمه کړي، برابره کړي. نو دغه هارمونونه په 2 ډوله دي. د ودې هڅونکي کوشش کوي چې دغه وده یې څنګه کړي، د نبات وده سټیمولیټ کړي، تنبیه کړي، نبات وده وکړي. بلې د ودې مخه نیونکي دي، نه پرېږدي چې نبات په زیاته اندازه وده وکړي. نو دغه
ودې هڅونکي هارمونونو کې 3 هارمونونه شامل دي. یو ته ویل کېږي اکزین، بل ته ویل کېږي جبریلین، یا ستاسې کتاب کې ورته ګبریلین نوم ښودلی دی، او بل چې دی سایټوکین دی. دغه 3 واړه وده هڅونکي هارمونونه دي. بل د نبات د ودې مخه نیونکي هارمونونو کې چې دی، یو ته ابسیزیک اسید وایي، یا ABA، او بل چې کوم دی ایتلین دی. دغه دواړه هارمونونه بیل وظایف سرته رسوي او دغه د ودې هڅونکي هارمونونه بیا بیل وظایف سرته رسوي. د دې ټولو هارمونونو چې په نبات کې دی، د دې یو څو عمده وظایف یې دا دي چې مثال په ډول موږ وایو چې حجروي ویش تنظیموي، حجروي ویش کې برخه اخلي. همدارنګه د حجروي ویش ترڅنګ چې کوم دی سیل ډیفرنشیشن، یعنی غواړي چې یو قسم حجرات په نورو حجراتو باندې بدل کړي. ترڅنګ چې کوم دی د نبات زړښت په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه د نبات دغه حرکتونه ټراپیزم چې ورته ویل کېږي د دې په کنټرول کې برخه اخلي. ترڅنګ د میوو په پخېدلو کې یا ریپلینګ فروټ چې ورته ویل کېږي د هغې په کې برخه اخلي. او همدارنګه ډارمینسي یا په نباتاتو کې ژمنی خوب چې په تخم کې او همدارنګه په بډس کې یا په نبات په غوټیو کې موجود دي، په دې کې برخه د عمومي وظایف دي. اوس موږ راځو اول د ودې هڅونکي هارمونونو ته. ودې هڅونکي هارمونونو کې موږ لومړی څه وایو، د دې 3 واړو څخه موږ یوازې یو تر مطالعې لاندې نیسو، ځکه دی ډېر مهم دی او ستاسې په کتاب کې هم د همدې په هکله باندې خبرې کړي دي. راځو اکسین ته، چې دغه اکسین هارمون څنګه خپل فعالیت یا خپل دندې ته ادامه ورکوي. اکسین دا یو پلانټ ریګولیټر یا گروت ریګولیټر هارمون دی چې د ودې تنبیه کوونکی هارمون دی، د نبات د ودې سبب ګرځي. دا د یو لاتیني کلمې د ایوکزین څخه اخیستل شوی دی. هغې کې صرف په سپیل کې دومره خبره ده چې په دې کې ای زیاتېږي ایوکزین، او د دې معنی دا وده یا ټو ګرو، وده کول، د دې هارمون دغه معنا ده. دغه ایوکزین هارمون چې دا په 2 ډوله باندې پیدا کېږي. یو چې کوم دی طبیعي دی چې په نباتاتو کې د نباتي حجراتو په واسطه باندې جوړېږي، او بل مصنوعي دی چې دغه مصنوعي بیا په لابراتوارونو کې جوړېږي او بیا د کرنې او په کرنه کې یا د زراعت په بخش کې دا چې دی د کروندګرو په واسطه له وجې نه استعمالیږي، په بوټو باندې استعمالي. هغې ګټې ته بیا وروسته راځو چې اکسین کمې ګټې لري او د کمو ګټو او مقاصدو لپاره یې موږ استعمالولی شو. په دې کې چې کوم دی که طبیعي د دې دواړو ترمنځ فرق صرف دومره دی چې په دې کې انډول 3 اسیټیک اسید دی، یا دې ته IAA هارمون هم ویل کېږي. او دې کې چې کوم دی دا انډول 3 بیوټاریک اسید دی، یا IBA ورته ویل کېږي. نو اوس راځو د اکسین وظایفو ته چې اکسین کم وظایف سرته رسوي او کم فعالیتونه کوي. لومړی اکسین چې کوم دی د ساقې د اوږدوالي سبب ګرځي. هغه څنګه؟ که تاسې په تېرو درسونو کې او په تېرو صنفونو کې به هم لوستي وي چې یو ساقه 2 برخې لري. یو ته یې نوډ وایي چې په کوم ځای کې غوټی، او بل ته یې انټرنوډ وایي، یعنې د 2 غوټو ترمنځ چې کومه برخه ده دغې برخې ته انټرنوډ وایي. انټرنوډ. نو مثال دلته دغې غوټې نه به یا پاڼه جوړیږي، یا چې کوم دی ګل ترې جوړیږي، او یا چې دی یو شاخ ترې جوړیږي، او د دې او د دې ترمنځ چې کوم مساحه ده دا چې دی انټرنوډ دی. نو اکسین څه کوي؟ دغه د انټرنوډ د اوږدوالي سبب ګرځي. کله چې دغه انټرنوډ اوږدېږي نو ورسره د نبات ساقه هم څنګه کېږي یا تنه هم اوږدېږي. نو موږ وایو چې د ساقې د اوږدوالي څنګه کېږي؟ سبب ګرځي. دویم
د جانبي غوټیو د ودې د مخنیوي سبب کیږي. په نبات کې دوه قسمه غوټۍ، یو جانبي غوټۍ دی او بل چې دی په څوکه کې غوټۍ یا د څوکې غوټۍ یا ټیپ کې چې ورته ویل کېږي یا اپیکل ډومینانس ورته ویل کېږي. لکه دغه ساحه کې دا اپیکل ډومینانس او دا لیټرل بډ شو. دغه لیټرل بډ چې کوم دي د دې مخنیوی کوي، نه پرېږدي چې دا څنګه کې زیات وده وکړي یا زیات تکثر وکړي. نو په دې اساس باندې دا پاسنۍ برخه تنبیه کوي چې تر څو وده وکړي او دغه برخې چې څنګه کې د دې مخنیوی کوي نه پرېږدي. بل درېیمه مهمه خبره دا ده چې اګزین هارمون د زړښت مخنیوی کوي. زړښت یعنی د نبات نه پرېږدي چې په اسانۍ سره یا زر څنګه شي زوړ شي او له منځه لاړ شي. څلورم ټراپیزم کې رول لري. ټراپیزم څه ته ویل کېږي؟ د نبات حرکتونه چې نبات یا د رڼا په مقابل کې حرکت کوي او یا د ځمکې د جاذبې قوې په طرف باندې حرکت کوي. لکه ریښه چې ځمکه کې ښکته روانه دی ته ویل کېږي ګریویټي ټراپیزم، د ځمکې د جاذبې قوې په طرف. بل فوټو ټراپیزم یا د رڼا په طرف دی. مثال یو نبات ته سوري ته کرل شوی دی، دا کوشش کوي دا اګزین په دې کې دومره تولیدېږي چې دا نبات دومره وده وکړي تر څو د دغه سیوري سایې څخه ځان وباسي او نمر ته مخامخ شي او هغه نمر رڼا په دې باندې ولګي او ځان ته دغه وکړي. یا که چېرته په کوټه کې تاسې یو نبات کیدی نو په کومه ساحه کې چې د لمر رڼا را داخلیږي دا نبات کوشش کوي هغې طرف ته ځان تاو کړي. دا د چا وظیفه ده؟ دا د اګزین وظیفه ده چې دې ته ویل کېږي ټراپیزم. یعنی دغه په ټراپیزم په حرکاتو کې هم څه کوي؟ دغه اګزین مرسته کوي. داسې شی دا د اګزین هغه مهمې وظیفې وي. بله وظیفه هم شته ده یوه پنځمه، چې کله دغه میوه پخه شي او همدارنګه پاڼې د مني موسم راشي نو موږ وایو چې د پاڼو د تویدلو سبب ګرځي. پاڼو تویدل دا هم د اګزین وظیفه ده. ایتلین هم په دې کې برخه اخلي ورسره وروسته بیا وایو، خو دا یوه وظیفه ده. او همدارنګه په نبات کې د زیات وخت لپاره د یوې میوې د پاتې کېدلو باعث هم ګرځي. دا د اګزین دغه یو څو مهم وظایف دي چې دا ترسره کوي. خو تر اوسه پورې دغه وظایف چې په نباتاتو کې د هارمونونه ترسره کوي مهمه یا جوت د دې میکانیزم معلوم نه دی چې دا په کم میکانیزم باندې دا کار کوي. خو دغه ټول وظایف چې دا اګزین پورې اړه لري. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د ودې مخه نیونکي هارمونونه. موږ په دو برخو باندې ویشلي چې یو چې دی د ودې هڅونکي دی، بل ودې مخه نیونکي دی. ودې مخه نیونکي کې یو اپسیزیک اسید دی او بل چې کوم دی ایتلین دی. اول راځو اپسیزیک اسید ته. اپسیزیک اسید یا ABA دا کوم وظایف سرته رسوي؟ د دې لومړی وظیفه دا ده چې دا په ډارمنسي کې رول لري. ډارمنسي په ساده اصطلاح کې ژمنی خوب. تاسې ګوره ژمي کې نبات خپلې پاڼې له لاسه ورکوي، یوازې غوټې پکې پاتې کېږي او په دې اساس باندې دې ته ډارمنسي یا ژمنی خوب. خو دا ډارمنسي په دوه شیانو کې مهمه ده، تاسې باید په یاد ولرئ چې یو د نبات بډز یا غوټې دا تر وخته پورې خاموش پاتې وي. کله چې پسرلي موسم شي دغه غوټه چې دی غوړېږي او بیا چې دی بالاخره پاڼې کوي. یو بډز دی او بل سیډ تخم. کلونو لپاره دا تخم چې کوم دی پروت وي، که په کور کې که په هر ځای کې. خو چې کله دې تخم ته زمینه مساعده شي نو دغه ډارمنسي له منځه ځي. نو دا چې دلته دغه سیډ همداسې مستحکم پاتې دی، دا د چا وظیفه ده؟ دا د اپسیزیک اسید وظیفه ده. د دې ترڅنګ همدارنګه په وچکالۍ کې څه کوي؟ د وچکالۍ په مقابل کې د نبات مقاومت. وچکالۍ په مقابل کې د نبات مقاومت څنګه کوي؟ اپسیزیک اسید کله چې یو نبات د اوبو د کمبخت سره مخامخ شي دغه اپسیزیک اسید راځي او موږ تیر درسونو کې ویلو چې ګارډ سیل هغه حجرات دي چې د سټوماتا شاوخوا پراته دي او دی ساتلی ده او نه پرېږدي چې زیاتې اوبه دې څخه څنګه شي؟ تبخیر شي یا ټرانسپایر شي. دغه اپسیزیک اسید څه کوي؟ کله چې دغه نبات وچکالۍ سره مخامخ کېږي دا په زیاته اندازه تولیدېږي او نه پرېږدي چې دغه سټوماټا سوري کولاو شي تر څو دغه اوبه د دې څخه ټرانسپایر نه شي. که چېرته اوبه ټرانسپایر کېږي نو نبات
حجرات شرنګ کېږي راغونجېږي کله چې شرنګ شي بالاخره د نبات د مړینې سبب ګرځي. نو د وچکالۍ په مقابل کې همدارنګه د نبات څه کوي؟ د نبات مقاومت زیاتوي او همدارنګه نه پرېږدي چې تر څو نبات ډېر زر د وچکالۍ په مقابل کې له منځه لاړ شي. نو ځکه تاسې وګورئ که یو نبات ته موږ 2-3 ورځو پورې اوبه ورنه کړو نو هغه کولی شي چې د دې وچکالۍ په مقابل کې مقاوم پاتې شي، خصوصا هغه نباتات چې هغه په ګرمو منطقو کې وي. بل راځو ایتلین ته. ایتلین هم یو ودې مخه نیونکی هارمون دی. ایتلین دا د هایدروجن او کاربن یو ساده مرکب دی چې په نباتاتو کې د هارمون په شکل باندې کار کوي. د دې وظیفه څه دی؟ د دې وظیفه دا ده چې د میوو پخوالی او سر ته رسیدلو کې رول لري. یعنی دغه میوهجات چې کله پخیږي خپل رنګ چې ورکوي، کروموپلاست چې پکې را پیدا کیږي، مثال مڼۍ اول شنې بیا وروسته سور شي، همدارنګه چې کوم دی زردالو، د دې ټولو میوو پخېدلو کې او د هغې زر سر ته رسېدلو کې هغې کې ایتلین مهمه ونډه لري او دا د ایتلین کار دی. تر څنګ یې په ژمي کې د پاڼو غورځېدل دا هم د ایتلین پورې اړه لري. نو ایتلین دغه 2 مهمې وظیفې سرته رسوي، یو د میوو پخوالی او بل د پاڼو غورځېدل، خاص کر د ژمي په موسم کې. اوس راځو دغه پلانټ هارمونونه یا نباتي هارمونونه موږ په کرنه کې څنګه د دې څخه ګټه اخلو. په کرنه کې د دې د هارمونونو څخه د ګټې اخیستنه. لومړی راځو همدغه ایتلین ته. ایتلین په کرنه کې موږ د څه مقصد لپاره استعمالوو؟ په لنډ ډول یې درته وایم، ایتلین نن سبا خلک د تجارتي مارکیټ یا د بازار سره کې د زیاتې ګټې په لاسته راوړلو لپاره ایتلین په شنو میوو باندې استعمالي، کوم چې مصنوعي جوړیږي. دغه ایتلین چې کله استعمال کړي نو دا په نتیجه کې دغه میوه د وخت نه مخکې څنګه کوي؟ پخوالي ته رسوي. لکه مثال انګور شو، انګور چې کله د بازار ته د وخت نه مخکې راوځي هغې وظیفه ده چې هغه د ایتلین د وجې نه. یا رومیان چې تاسې ګورئ، کله چې رومیان تاسې واخلئ په بازار کې نو دغه رومیان بهر نه چې کوم دی ډېر سره وي، خو کله یې تاسې په چاقو باندې کټ کړئ داخل کې یو څه اندازه شنې، هغې وجه څه ده؟ وجه دا چې دا د ایتلین په واسطه باندې څنګه شوي دي، د دې رنګ ته تغییر ورکړل شوی او زر پوخ شوی دی. نو ایتلین د میوو یا همدارنګه د سبزیجاتو د زر پخولو لپاره په کرنه کې څنګه کیږي؟ زیات استعمال وړ دی او زیات یې استعمالوي. بل هارمون د ایتلین تر څنګ چې کوم دی هغه ګبریلین دی یا جبریلین. جبریلین هارمون دا د خپله اساسي وظیفه دا ده چې دا د نبات د حجراتو د اوږدېدو سبب ګرځي. کله چې نبات حجرات اوږدېږي نو ورسره په څنګ کې دغه تنه هم اوږدېږي. خو د دغه هارمون څخه په کرنه کې خلک څنګه ګټه اخلي؟ کوم چې دغه بېدانه انګور دي، یعنی زڼی چې کوم نه لري، دغه انګورو د کلکوالي لپاره د ګبریلین څخه څه کوي؟ استفاده کوي. دغه ګبریلین ورته ورکوي چې تر څو دغه دانې څنګه شي؟ کلکه شي. او همدارنګه د دې په واسطه باندې بېدانې مڼې او همدارنګه نور میوهجات هم لاسته راوړلی شي. بله استفاده دا ده چې دا دوی کله په مصنوعي ګبریلین چې کله په نبات باندې وشیندي نو په نبات کې د پاڼو د زیات تولید سبب ګرځي او همدارنګه د خارجي صدماتو څخه نبات څنګه کوي؟ ساتي. نو دا هم په کرنه او مالدارۍ کې دې لپاره په کرنه کې دې خاطر باندې زیات استعمالیږي. دا د ګبریلین ګټې اخیستنه ده. د ګبریلین څخه وروسته بل هارمون چې کوم دی هغه سایټوکینین دی. سایټوکینین هارمون چې دا هم د گروت یا پلانټ گروت ریګولیټر هارمونونو له جملې څخه دی. سایټوکینین دوی دې لپاره استعمالي چې دا اکثره د دې خپله وظیفه دا ده چې دا د ریښو په څوکو کې تولیدېږي. کله چې ریښې په څوکه کې تولیدېږي نو د ریښې او همدارنګه د نبات د اوږدوالي څه کېږي؟ باعث ګرځي. د دې تر څنګ دا څه کوي؟ کله چې القا صورت ونیسي، القا، نو د القا نه وروسته د نبات خاصیت دا چې دغه ګل مړاوی کېږي او بالاخره څنګه کېږي؟ غورځي. کله چې دا په نبات باندې وشیندل شي نو دغه د ګلانو د تازه کېدلو سبب ګرځي او همدارنګه د زیات وخت لپاره شاخونه څنګه کېږي؟ تازه ساتي. یعنی د نبات د زړښت څخه څنګه کوي؟ مخنیوی کوي. او د دې تر څنګ دا چې کوم دی په میوهجاتو باندې د دې لپاره استعمالیږي. که چېرته میوهجات یو ځای نه بل ځای ته وړل کېږي نو دغه میوهجات د انبار په شکل باندې
نو دا دغه میوجاتو کې چې کله په انبار کې پراته وي د زیات وخت لپاره ساتنه کوي. نو دا هم د دې خاطره په کرنه کې زیات استعمال وړ دی. یعنې د میوجاتو او د سبزیجات چې کله په انبار کې پراته وي د هغې د خرابېدلو څخه څه کوي سایټوکینین مخنیوی کوي. بل اکسین هارمون دی چې تیر وخت موږ تشریح کو. اکسین هارمون دوی اکسین هارمون په کرنه کې د دې دپاره استعمالوي چې دغه اکسین هارمون چې کله مصنوعي ډول باندې استعمال شي د نباتاتو پر سطح باندې نو دغه اکسین د زیات وخت لپاره دغه میوه په نبات کې پاتې کیږي. یعنې نه پرېږدي چې میوه زر د نبات څخه څنګه شي وغورځېږي. یعنې په نبات کې د میوې زیات پاتې کېدل د دې لپاره استعمالیږي. بل څه کې د میوې او د نبات ترمنځ د ارتباط د کموالي لپاره مثال په ډول ګیلاسدانه ده هغه چې کله تاسې د نبات څخه رالرې راشکوئ نو یو څه سخته وي خو کله چې دغه اکسین په هغې باندې استعمال شي نو دغه د ګیلاسدانې او د دې نبات ترمنځ دغلته کې چې کوم دی دغه کوم ریلیشن ارتباط دی دا کمزوری کوي. نو دا ډېر په اسانه باندې دغه میوجات راټولیږي. یعنې د میوجاتو راټولېدل څنګه کوي اسانۍ. بل څه کوي بل اکسین استعمال چې دی نبات له زوړوالي څخه ساتي. موږ دغه د نبات زوړوالي ته چې کوم دی سینسس ویل کېږي او دغه سینسس څخه دی څه کوي مخنیوی کوي. نه پرېږدي چې دغه نبات ډېر زر زوړ شي زوړوالي ته هم نه پرېږدي. او همدارنګه د میوو په تولید او د په کنټرول کې هم ډېر مهم رول لري. ګرانو زده کوونکو دا و د نن ورځې درس. بیا چې د نوي درس یعنې رشد او ودې سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. تاسې په کورونو کې پاتې شئ، کرونا جدي ونیسئ، خپل لاسونه تر 20 ثانیو پورې په اوبو سره ومینځئ، ماسک کوشش وکړئ چې استعمال کړئ، د کراوډ یا همدارنګه د ګڼې ګوڼې د جوړېدلو څخه پرهیز وکړئ. تر هغې چې بیا ستاسې په خدمت کې حاضرېږم ښه وخت خوشحاله شیبې ولرئ.